فضلیات لالاجي چې دی هغه چې کله خبرې ونه کړي نو بیا میډیا ته غوسه کوي لالاجي یو خو ګرمي ده او بل د وابډا دا بربریت و په دې وابډا راته سم ټیک ټاک خبرې وکړه چې څه دله په خوله درځي هغه نه ووایه وابډا کې دا کار دی چې هغه خو ټوله منماني کوي هغه د خلکو د عوامو د غریبو خیال نه ساتي اوس د انتخاباتو ورځې دي او خلک په ډیر شور او په خوشحالۍ کې دي لیکن د وابډا د لاسه ډیر پریشانه دی میټر ریډر هغه نه رالیږي بیلونه هغه په خلکو پسې ډیر رالیږي د خلکو بنیاد وویستو لالاجي نن په کار نه و چې دوی د بجلي را پرېښود بالکل په کار و ولې چې دا غریب عوام چې دی چې وابډا د دې حمایت ونه کړي نو څوک به یې کوي دا د پاکستان حکومت دی او د پاکستان غریب عوام دی او نن د خوشحالۍ ورځ ده هر څوک که ګټي دا نه ده خو ټول مونږ یو پاکستان یو لالاجي تحریک انصاف د زړه نه خوښه او په عمران خان مین او د منظري بیج دا راته لږ وضاحت وکړه د هغې وضاحت دا دی زه اوس هم د عمران خان سپایي یم او ښه نظریاتي ورکر یم او په دې ګروند کې ما د عمران خان په لاس په 2002 کې شمولیت کړی دی اوس مین یم وزیرستان له ورسره تللی یم چترال له ورسره تللی یم دا خلک خو د دې چکدري نه اخوا نه دی تللی خو زه د مقامي امپیانه ډېر خفه یم ځکه چې په مقامي امپیګانو کې نه صداقت شته نه ایمانداري شته نه ورسره د ورکر مینه شته که نه نن چې دا پارټۍ کوم نقصان مومي زه ولې راغلی یم زه اوس هم پاکستان تاریخ ډېر کسان راغلي یوازې زه نه یم د تحصیلي بیرپورټ او د PK 6 ډیر کسان دي چې په هغې کې شرافت علي دی په هغې کې خادم سپیندا دی او جاوید خان زمان خیل دی او جاوید شاه صاحب دی او نور ډیر کسان دي زه به مونږ ټول په شریکه دا فیصله کړې ده چې دا سړی ډیر ایماندار دی په دې موجوده امپیګانو کې او مونږ د ده ښه په اخلاص حمایت الیکشن ته په کم نظر ګورئ الیکشن ته زه په ډېر دروند نظر سره ګورم او بیا مې په دې باندې ډېر زیات خوشحاله دی چې یو ایماندار انسان زموږ په نظر کې راغی او خاص کر زما په نظر کې راغی پوه شئ بالکل او د بیمانتوب د تیارونو چې کوم دی راووتم زه په PTI کې وم او د بیمانتوب د تیارونو راووتم او صحیح انجام ته میزان راورسو او دا فیصله به اوس زما په خپل ډه کې کړې ده که دا ووټ زه ورکړم نو د الله تعالی پاک په دربار کې به زه ذمهوار نه یم مننه بابا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تو کور ولنه کې نه چې راوتی زه وایم چې زما واړه په چړکي مونږ ټول لوی واړه ښځینر د حبیب علي شاه دپاره مونږ هر څه ته تیار وو څنګه چې زما دې وراره خبره وکړه چې حبیب علي شاه داسې یو نیک بنده دی چې د هغه نه به زما یقین کېږي چې میږی به تم نه خفه مونږ د هغه په حمایت کې راوتي یو او میر مقام زمونږ دپاره ډېر ښه پدې دی چې د بلې علاقې سړی دی مونږ له ډېر کارونه میر مقام وکړل په غالیګي کې مونږ ته حبیب علي شاه چې دی ټرانسفارمر یې ولګولې ستنې راته ولګولې د ممبرۍ نه مخکې مننه بابا مننه زمونږ چې دی دا مشرانو د دوی خبرې تاسو واورېدې بل پولینګ سټیشن ته تاسو بوځو د هغه وخته پورې زموږ په سکرین اوسئ